بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرګو ابتیا خان تاسو په خدمت کې حاضر یم او زمونږ د دې نیر د غاړې یو ورور را پسې راغی چې را دی مخکې زنانه را لېږلې وې د دې د کرې په کور کې اوسېږي چارغولۍ سره تعلق ساتي او د دې نیر په غاړه باندې په دې ګلې کې اوسېږي او ډېر زیات کمزور دی غریب او د دې ماشینانو کې به کار کوو. اوس وایي چې را زه شټرنګ والا سره کار کوم 4-5 بچي دي او غریب ډیر زیات د کمزوري کار دی په کرې په کور کې اوسېږي خو بل ورپسې په تیر شوی میاشت کې 10,000 روپۍ راغلو. نو د دغه وینا مونږ چاته وایو چې بای د هر چا خپل قسمت چاره پر आवाज وکړو هغه پر الله پاک ټک پټک کارو کې بعض ټیم کې پاغه باندې خلک غلي شنو پای کې زمونږ اس قسم سو جان پہچانی دس دی زړه پیژنم نه صرف په دغه پیژنم چې مسلمان دی په تکلیف کې دی. نو الحمدلله در لپاره ما وختي आवाज یو مرګري ته ولګاو او الحمدلله پای کې زمونږ غرور چې کم دینو 10,000 روپۍ دی پر راولېږلې دا وته والا کوم او ان شاء الله پتا ټول باندې خبره پرېم چې کم ځای کې داسې مستحق خلک باقاعده ما ته کال کوي راتلو ته هیڅ ضرورت نشته چې کم سړی راځي زه بار هم چې هغې دې زه کار نه کوم. دا والا رور یو 2 3 4 5 6 7 8 9 او 10 دا 10,000 روپۍ ما ته یو مشر راولېږلې په دې کې 200 روپۍ ټیکس راتلو هغه ټیکس چې کوم دی ما خپل تنظیم ته وتا ته مې 10,000 روپۍ پوره کړې دړه د خلاص ولا دوا وکړه دړه د خلاص خدای پاک دې په هغه ځای کې په کار کې چې په کم ځای کې اړه لګي والله پاک ته وته نور دومره ورکړي چې په دې په ځای باندې مونږ ته په لکونو په زورګونو روپۍ راولېږي چې مونږ دغه خلکو ته د غریبانو ته د یتیمانو ته ورکو او حقیقت خبره ده درمندو خلکو په خله باندې د مسکا یا د هغې هغه لته چې کم سکون ملو شي نو هغه ان شاء الله تعالی دا د یریدونی او نه دا د هغې د الله پاک کار سویني الله پاک ته چې په هغه ځای کې په کار کې چې په کم ځای کې اړه لګي. ډېره مهرباني.